اسی زما په خیال باندې پاکستان لا په افغانستان کې د ټي ټي پی په پټنځایونو باندې حمله نو کول پکار د دې الټا زما خیال دا دی چې پاکستان ته نقصانی یو خدا دی چې پاکستان په دې سره ټي ټي پی ختميږي نه خو په امارت اسلامي کې د دې خبره ادراک وو کوم چې زما اطلاعات دي چې د ټي ټي پی یو مسله ده او هغوی غوښتل چې د ټي ټي پی منع کړي شي خو ظاهره خبره ده د هغوی سیکنډ ټیر او تھرډ ټیر چې کوم لیډرشپ وو هغوی یو تعلقات لوري عزیز ولي د ټي ټي پی سره ډېر اوږده پاتې شوی وه نو هغه لرې کول داسې ابرپټ هغوی ته یو مسله وه فوري طور باندې بل دا ده چې طالبانو الریډي هغوی دې خبرې ته د پاکستان د دې خبرې ادراک ورته و چېرې د دې سره پاکستان سره د هغوی تعلقات خرابېږي او بیا په نړیوال کچ هم پاکستان دا خبره اوچتوي نو زما خپل خیال دا دی کوم رپورټس ماته چې میلاو شوي هغه دا دی چې هغوی کوشش کوو چې یاره ټي ټي پی په دې خبره باندې مجبوره کړي یا قانع کړي چې په پاکستان کې داسې حملې چې کوم دي دا نه کړي د افغانستان د خاورې نه اوس په هغوی ته ډېره مسله ځکه چې یو خو د پاکستان خلاف افغانانو کې جذبات ډیر زیات رابرسېره شو په دې خبرې سره ځکه چې پاکستان د هغوی په خاوره باندې یو قسم برید کړی دی نو یو هغه دا بل دا دی چې پاکستان مخالف چې کوم قوتونه دي په دې سیمه کې هغوی ته موقع میلاو شوله چې هغوی دلته کې د پاکستان خلاف دا کوم چې ماحول دی دا نورم ایکسپلایټ کړي او دې سره سره زه دا وایم چې طالبانو که اوسه پورې څونه کوششونه کړي وو د ټي ټي پی خلاف نو هغې ته هم ډېر زیات نقصان رسېدلی نو ښه خبره به دی چې پاکستان په ځای د دې چې په انټرنیشنل فورم یا داسې قسمه کارویانې وکړي ښه به دی چې د امارت اسلامي سره کینی او بار بار کینی او دا خبره د خبرو اترو په ذریعه باندې حل کړي ځکه چې پاکستان او افغانستان د یو بل نه جدا کېدونکي د دواړو نارغېدن د یو بل نه جدا کېدی نه شي د یو بل مفادات ډېر زیات دي په یو بل باندې انحصار ډېر زیات دی نو پکار دا ده چې دا مسلې د خبرو اترو په ذریعه حل کړي نه چې د تورې یا د ټوپک په لارې